نن په 10 محرم په ګر پاکستان کې د عاشورې ورځ په کلکو امنیتي تدابیرو کې مانځل کیږي او وزداران د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم د لمسو په یاد کې ماتمي جلوسونه وباسي. د عاشورې پر ورځ د پاکستان په سترو ښارونو کې د موبایل او انټرنیټ خدمات ځنډول شوي دي او یوازې د تا ټلیفون د انټرنیټ لپاره خلاص دی. د پاکستان صدر ریپلوي او وزیر اعظم شهباز شریف د عاشورې د ورځې په خپلو پیغامونو کې ویلي چې د عاشورې ورځ مسلمانانو ته د حق او صداقت په لوري د ودرېدو او د قربانۍ درس ورکوي. د خیبر پښتونخوا ستر ښار پیښور او نورو سیمو کې د عاشورې پر ورځ د امنیت ټینګښت لپاره د خیبر پښتونخوا سرښار پیښور او نورو سیمو کې د عاشورې پر ورځ د امنیت ټینګښت لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي دي او پولیس چارواکي وایي چې یوازې پیښور کې تر 10,000 زیات امنیتي عسکر ګمارل شوي دي. سږکال د محرم الحرام د پیل کېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر ترهګریز بریدونه شوي وو چې پکې په لسګونو عسکر وژل شوي او ژوبل شوي دي. د سرښار پیښور په ګډون د صوبې بېلابېلو برخو کې د امام باړو نه ماتمي جلوسونه وتلي چې په دغو جلوسونو کې شاملو حوزدارانو ماتمي نوحې ویلي او خپلې سینې یې وخلي. یوازې په پیښور کې د بېلابېلو امام باړو د 12 ماتمي جلوسونو د وستل کېدو پلان جوړ شوی چې دغه جلوسونو مهته د زرګونو پشمیر پولیس عسكر د حفاظت لپاره ودرول شوی دي. د عاشورې جلوسونه په بېلابېلو ځایونو کې د خپل وخت په حساب راوستل کېږي او د ماښام او ماسخوتن پورې په خپلو ټاکلو لارو خپل منزلونو ته ورسي. د دې ترڅنګ په کومو لارو چې ماتمي جلوسونه تیریږي د بمونو شنډونکې ډلې په هغو لارو کې ودرول شوي او د جلوسونو لوري ته ځونکې ټولې لارې تړل شوي دي. په پیښور او د ملک په نورو مهمو ښارونو کې د عاشورې پر ورځ د موبایل فونونه خدمات هم ځنډول شوي دي. پرون د جمعې پر ورځ هم د نخم محرم د جلوسونو دپاره د ملک په یو شمېر غټو ښارونو کې د موبایل فون خدمات ځنډول شوي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پیښور په ګډون د رسمل خان، ټانګ، کوهاټ، خنګو، کورمه، ورغزو، لکی مروت، بنو، مردان او هزاره ډیویژن زیاتې حساسې سیمې ګڼل کېږي او هر کال په دغو سیمو کې د محرم پر ورځو کې د امنیت ځانګړي ګامونه اخیستل کېږي. د جلوسونو په پای کې به د شام او ربا په نوم مجلسونه را جوړیږي چې پکې به د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نوسو او د هغوی د خپلوانو ملګرو له لوري د کربلا په میدان کې په ورکړل شوو قربانو رڼا اچول کېږي. وزیر اعظم شهباز شریف د عاشورې د ورځې خپل پیغام کې ویلي چې عاشوره د نړۍ مسلمانانو لپاره جوړ تاریخي او روحاني ارزښت لري. هغه ویلي چې حضرت امام حسین د صحابه او د اهل بیت سره په ګډه د کربلا په جګړه کې د ظلم، جبر او ناانصافۍ په ضد په مړانه مقابله کړې وه او د حق په لوري د ودرېدو یو پیغام یې شاته پرېښی. هغه ویلي چې د حضرت امام حسین قرباني موږ ته د پیاوړي ایمان، د حق په لوري د ودرېدو او د انصاف ترلاسه کولو لپاره د مبارزې سبق راکوي او دا راښایي چې د ظلم او جبر خلاف ودرېدل د یو مسلمان اخلاقي فریضه ده. صدر عارف علوي هم د عاشورې پیغام کې ویلي چې د عاشورې ورځ مسلمانانو ته د یو سپېڅلي مقصد په لاره کې د یوې قربانۍ نه هم د ډډې نه کولو درس ورکوي. هغه ویلي چې د امام حسین د شهادت فلسفه دا ده چې د ظلم او جبر مه په ضد باید هر حالت کې مبارزه وکړل شي. ردیب مې ځکه درکړو نن غزله کربلا، یوې کې لا په غم یو راشي بله کربلا. عظمت په عمل کېدل مې مقصد نه دی د حسین، خو مونږ هم رسولې تر منزله کربلا. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400. نن په 10